بسم الله الرحمن الرحيم. أو عند وجود القرينة المرجحة من الجانبين، ولكن تكون القرينة المرجحة للرفع أقوى منها، أي من تلك القرينة المرجحة للنسب، كأما مع غير الطلب، وإذا للمفاجأة ويختار النسب. وكشيجي على شريطة التفسير ما أزمر عامله على شريطة التفسير کے بیان شروع چدا دویم حغزه دی چلتا دا مفعول به فعل حسبی کی بحسب وجوبی قیاسی سرا نول دی تعریف و بیان عنوان شویو دا غیسم تویلی کی گی چی عاملی پدی شرط باندی مقدری چرست بے تفسیر شوی تعریف دا غیسم تویلی کی گی چرست دی فعل وی او دغه فعل ضمیر کې مسلط شوی د دې اعراض کړي په عمل کولو کې هغه دغه معنی ختم شي نو فعل کې صلاحیت وي د خپل یا مناسب لازم به مناسب مترادف دغه اسم کې عمل کولای شي به شکل على شریطه التفسیر شو نو صاحب د کافی د دې لپاره مثالونو کې څلور اقسام ذکر کړي دا دویم بحث دی. اول دا فعل چې په ضمیر کې مسلط شوی دی دغه به صلاحیت وي چې هم د خپل کمانه ختم شي په دغه اسم کې عمل کول شي ضمیر لري شي. دویم دا فعل په ضمیر کې مسلط شوی خود دې فعل مناسب مترادف دا به عمل کولی شي په دغه اسم کې کوم چې ماخوذ میر عامل ولا شرعي تفسیر دی. دریم اسم مسلط شوی کتاب ولا د انداز معنی لیکلی په متعلق د فعل مستفعل چې به فعل مسلط شوی په متعلق د اسم کې او به دغه فعل مناسب لازم دا په دغه مذکور اسم کې عمل کولی شي. څلورم فعل مسلط شوی په ضمیر کې بیر دی فعل مناسب لازم د عمل کولی شي په دغه فعل مذکور کې. دا څلور صورتونه وکړه به موږ ویلو چې کوم اسم په مدان د ما ازمر عامله علی شریطه التفسیر کې واقع شي یعنی هغه علی شریطه التفسیر جوړې دی شي نو په دغه کې پنځه قسمه جوړېږي مجموعي طور. اول دا چې رفع پکې اولاوي نسب جایز او دویم دا چې رفع واجب اگر چې صاحب د کتاب دې طرز مې نه دی لیکلی کا او دریم نسب او رفع دواړه جایز رفع اولا او څلورم نسب اولا ویما او څلورم نسب واجب او پنځم دواړه برابر. من اول کې شروع چې رفع او نسب دواړه جایز وي او رفع پکې اولاوي نو د عنوان په اعتبار سره د دې دوه قسمو. اول چې قرینه مرجحه د نسب موجود وي د رفع موجود وي قرینه مصححه د نسب موجود وي د رفع موجود وي خو د رفع قرینه مرجحه هم وي د یو صورتو دې باقاعده مثال تیر شوی لکه زید ضربته. دیم چې قرینه مصححه د نسب موجود وي ساس توجه ده قرینه مصححه د رفع موجود وي قرینه مرجحه د نسب موجود وي د رفع موجود وي البته مرجحه د رفع دا قوي وي د مرجحه د نسبنا منس کې فرق شوغه امخ کې صرف او صرف په نسب کې قرینه مصححه وا دلته په رفع او نسب دواړو کې مصححه قرینې دي او هغه سره سره مرجحین دي خو د رفع ولا بهم څه ده قوي ده قوي نو رفع اولاده او کتاب ولا د دوه مثال ذکر کړی دي نو ما ویلو مجموعي تورې څو مثال شو درې
باقی کی اول مثال تاسو متوجه شئ که اما ما غیر الطلب دی اسم باندې کوم چې په مزان د ما ازمر عامله کې واقع دی د باندې اما داخل وي اما زیدا لقیت القوم واما زیدا یو قید کا چې اما په دې اسم باندې داخل وي دویم رستو ته چې کوم فعل راغلی وي دغه فعل غیر طلبي وي امر نهي دعا نوي دو قیده کا پوه شوي که نه بي په دغه اسم باندې څوک داخل وي اما یو او دا کم فعل کم چې ضمیر کې عمل کړی د دې اسم نه اعراض کړی دغه فعل به طلبي نه وي امر نهي دعا به نه وي نو دغه صورت دی دا چې دې کې رفع قرینه مصحح هم د دواړو شته مرجح هم د دواړو شته خو د رفع والا راجحه ده لږ واورئ مثال لقيت القوم واما زيدا فاكرمته برغوري واما زيدا دا غيسم دیکھا دلته قرینه مصححه درفش تري هغه دا چې مبتدا د عوامل لفظیه نه خالی ده درسې په قرینه مصححه د نسب مشته ذکر است د فعل او مثلث شوی په ضمیر کې واما زيدا فاکرمته درسې به یعنی ما ازمر عامله په ځای باندې واقع دی او قرینه مرجحه درف مشته او د نسب مشته هغه څنګه اما عمومي طور په اسم داخليږي نو که مبتدا یکونو مرفوع وایو نو به اسم شي او که زیدن وایو نو به خو بدلته فعل پټ وي به خو اما په فعل داخلي ده مرجحه درف ده او مرجحه د نسب واما زيدا فاكرمته فلقيت باندې عتب ده لقيت القوم باندې او لقيت القوم في جمله فعليه ده نو که واما زيدا کو اكرمت زيدا فاكرمته جوړ کو جمله فعليه تبراشي بجمله فعليه باندې نه دا بسیش او که چې زيدون وایو به په جمله اسميه جوړ شي به بعد د جمله اسميه راشي په جمله فعليه باندې او غره دار چې د فعلی په فعلی راشي مناسبت دواړو کې وي دا مرجحه د چا ده نسب خو مرجحه د رفع اولاده چې دغه پس د اما نه واقع وي دا ولې اولاده ځکه اما عام طور باندې دا شایع او غالبه دا په اسم داخليږي معلومی کې زیدون د مبتدا ده دا نه چې زیدن دی او فعل پټ دی او پاتې شول د مرجحه د نسب چې دا جمله فعلیه جوړه که چاته په جمله فعلیه راشي دا مرجحه وا نو موږ دا د عربو په کلام کې شایع ده چې اسمیه په فعلی معنی عطف وي دا دومره ضروري نه ده دا دومره خیلی نه دي ساتل پکار څومره چې دې خیال ساتل پکار دي چې اما په اسم داخله شي درسې بس به وایو کنه یار او عند وجود القرينة المرجحة يا غسرت کی چی موجود وی قرینه مرجحة من الجانبين د دوالو طرفوننا دا عبارت ولی رویستلو زکا چی دا اعتراض نه جواب کوي چې لکه مخکې هم قرینه موجوده و وسم وا دا دوالو غیو شان شوی نه چې مخکې سره مصححی وي او دلته جانبیننا مرجحین دي کنه یار ولكن تكون القرينة المرجحة لكن قرينه مرجحة رفع شدا أقوى منها مرجعة زمير خي من تلك القرينة المرجحة للنسب هم دغي قرينين كما ترجيد نسب توركي أغين أقوى دا مثالي كأما كما أما يعني مطلق أمانا الداخلة على ذلك الاسم هذا ما يدوم چې په دغه اسم باندې کوم اسم کوم چې په مزان د ما ازمر عامله دي باغي باندې ور داخلوي اما زيدا فاكرمتهم ورسره مع غير الطلب رس چې کوم فعل مشتغل عنه دغه فعل دا به مسلط شوی په دغه فعل به طلبي نه وي
امر نهي او دعا د بار بنوي اے بشرط الله يكون الفعل شرط بداوي چې نبوي فعل المشتغل عنه هغه فعل کم چې د دې اسم نه اعراض کړي د عمل کولو فارغ دي څه بنوي طلبا طلب بنوي کلام ری امر بنوي نهي بنوي دعا بنوي اتفاقی مثال الله تعالی کو خیالک لقيت القوم واما زيدا فاكرمت واما زيد فاكرمته تزل دوغري زيد قرني مصححه درف دادچی مبتدا د عامل لفظیونه خالده قرني مصححه د نسب دادا چې په مزان چې دا په زید ما ازمر عاملو کې واقع ده کنه انا کبويږي به کنه یو څوک سبويږي رسیدا تا دا کم مخدرړو مشتي تا کیدا تا خو دې خو نه کې خو سیدن مو سیدن خو بګوت نه وي خپل کې وای پردو کې ونه وای د څنګه چې به خپه شي د منګه او کم دی او دا پوره دي او کنه دې ولې راغلی زما خاله رسم الله سمات وي مفتي نو ته ویل خبرې باندې کې بس سملا بس مال چپکا بیرته یو ته بوس نه کوم مال وای زرکوا وتکدل مبنا ويار خزم میران انډي بلاس کې نيسي او توجه سره مخور واړو انت انټرس دې غرق کم مقام دې حاصل کړی دی خلک په زور ورکې نه نيسي او تاریخ خپل نيسي دا شی ونه کې ګورې تا کوم دې ورسېدل خجي قرینه مرجحه درف داده چې اما عام طور بزید په اسم داخليږي نو که مبتدای کو په اسم به داخل شي قرینه مرجحه د نسب داده که زیدن وایو نو اکرمتو به کې عامل شي عطف د جمله فعلیه په جمله فعلیه راشي فالعطف على الفعليه قرينه النسب دغه کنه وكلمه اما قرينه الرفع وررت شوی دي وهي او دغه کلمه د اما چې کوم قرینه د رفع ده اقوا ده لانها زکه لا يقو بعدها نواقي کیږي بس د دین غالبا الا المبتدا مگر مبتدا بخلاف عطف الاسميه بخلاف د دې چاته د اسميه په فعلی باندې راشي فانه كثير الوقوع دا ډیر واقع کیږي په کلام د عربو کې نو نقصان کې به یو نقصان کو یا بزیدن وایو عطف جمله فعلی به جمله فعلی بسیش خو نقصان بداوی چې اما به فعل داخل شي ذکر دا فعل مقدری او یا بزیدن و اما خیلم وساتلو خو عطف د جمله فعلی په فعلی برانش عطف د جمله اسمیه په فعلی راشي یو نقصان خامخا ده خو کچری زیدن وایو او اما په فعل ور داخله ګدا نقصان زید ده دا شر زید ده او زمونږ فقه کتابونه دې قواعد نډک دي چې یختارو اهون شرین دو شرین چې مخې درال کم چې کمزور شر دی غو ورکه راضی چې زیدونی کو د دې خیال ساتو کله غنی خوندر کړي او يتحمل ضرر الخاص ضرر خاص خلق برداشت کوي دا وړو کوي لدفع ضرر العام چې غټ ضرر ختم شي رفع ورکه د فعلی ملي ضرر کو ختم دي چې خدا بل را نشي اګودام خن ندر کوي نبلم اشتغل كنا اذا تعارض مفسدتان روعيا اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما او كذا خن ندر کوي بلوي ما كان سوشوي دغه خبره ده چې دو مفاسد کې یو بخامخا وس قبلو نو کوم چې وړو کې دي هغه قبلو کا وګورئ دا کوم ځای دی وهي لأن لا يقو بعد غال إلا بخلاف التخوش مع أنها تأيدت أتشج بلي وربل قرنة مرجحة كزيد وايو يفيدن بكيدك حزب نببج سلامت يبدا حزب نراشي او كزيدن وبيخو بكي موضوع ماني نرسي بي مع أنها تأيدت دا كلمة أما دا مؤيدة بالسلامة يعني الحذف أيضا چې دې کې به سلامتیا د حذف نه مراشي یعنی زیدون چې وایو د اما خیال وساتو
وانما قال ما غیر الطلب الکه غیر الطلب قید اتفاقی دی که احترازی دی، وی احترازی دی سره څوک بار کوي څوک چون دغه شان مثالی لقيت القوم واما زيدا فاكرمه فلا تزربه وغیرہ. په دغه صورت کې به رفع نه نسب اولاده دا براله راشي ان شاء الله. ها ذکر عقید ولګولو چې رسو به طلبي جمله طلبي فعل نه ذکر رسو طلبي فعل وی به رفع اولانه ده بلکې به نسب اولاده بخلاف یاد فجي. وانما قال ما غیر الطلب احترازا احتراز کوي اما دا غنا اذا كانت مع الطلب کله چې سره د طلب نوي نحو اما زيدا فاضربه فإن المختار حينئذ هو النسب ده تاسو پیږئ ولی فإن الرفع ځکه کتوس زیدون ہوئے نبی فضربه خبر جوڑے او انشاء خو خبر نه جوړیږي تعویل په پکې کې به بدسي وي زید مقول في حقه اضرب تاسو کسی په کې را پورې وي دا ټیک نه ده درسي به کزید مرفوع ہوئے مبتدا بشي فضربه به ولا به خبر جوړي او انشاء ده او خبر چکلا انشاء به کیو وګ تعویل کې او هغه ټیک نه ده. فإن المختار حينئذ هو النسب نسب مختار ده. فإن الرفع يقتضي وقوع الطلب رفع شدا تقاضى ده وقوع طلب کوي خبرا په اعتبار د دې چې دا دي خبر شي مطلب دا طلبي جمله به خبر وي. فإن الرفع يقتضي وقوع الطلب خبرا وهو إما وهو مثله دا خو اما اللي کړي خدای خو دې غر کی وهو ما يجوز الا بتاويل او دا منګه قلندران غلطي هغه هدايه کوم دا لوبه ده نمشي ډیر کوشش وکي کنه پته ولګي مخکې راځي تاسو یادوما ومثل اما ما غیر الطلب اذا توجه من ویلو درې صورت دي مجموعي تور عنوانات اگر چتو دي نو دویم عنوان کې دویم صورت قرینه مصححه د دوړو موجوده ده مرجحه هم د دوړو موجوده ده خو مرجحه د رفع ولا اولاده نو رفع به اولای دا بکلی دا چې کله اذا مفاجاتیین بس اسم راغلی لکه فاذا زید يضربه عمرو توجهي فاذا زید يضربه عمرو زید كمبتدا شي قرنه مصححه دا چې عامل لفظیونه بخالي مرفوش او که نسب ورکو نو په مزان د موز مر عاملو على شدید التفسير کې واقع دي نو قرنه مرجحه د نسب د مصححه د نسب هم شو او که خرجت فاذا زید يضربه عمرو قرینه مرجحه طرف ادا چې اذا عام طور مفاجاتیه په اسم داخليږي دا مرجحه طرف شولا او مرجحه د نسب دار ک زیدن وایو نو مخکې خرجت جمله فعلیه ده په فعلی شي عتب د فعلی په فعلی راشي نه پیږي به خو مرجحه طرف اولاد ځکه عتب د اسمیه ک په فعلی راشي را دي شي په کلام د عربو کې شایع ده او دا خبره چې زادي په فعل داخل شي دا ډیر کم دي نو د دې په خیال ساتو به وایو یختارو اهون الشرين وګورئ کم دي واذا سر صاحب د جامع روي مثل اما ما غیر الطلب اما ما غیر الطلب بشان رفع اولاد اذا کی كما اذا الواقعات كما چی واقع على الاسم المذكور اسم مذکور باندې هغه اذا یادوم د سینه چرځ کی اذا ګوري مفاجاتیا خرجت فاذا الصبح نو صبح تناسب ورک کنه تاویل ویدان بس خرجت فاذا الصبح ترفع اولاد تاویل نسب جائز دي نو خرجت فاذا الصبح کې نسب جائز دي دغه سره جائز نه دي جواب داري بھئی هغه یادو چې علا شریع تفسیر کې واقع وي دلته نه دي نسب له جائز للمفاجات چې کله د مفاجات د پر راځي فی کونها خجی نو دا اذا پشان د اما ما غیر طلب دا پڅکه دا غیر پشان دا پڅکه فی کونها من اقوى القرائن پدې کې چې دا قوي قرائن نه دا د رفع لپاره مثلو خرجت فاذا زید يضربه امر زید عوامل لفظیونه خالی دي
مصححه درفي او رست فعل لمسلط شوی ضمیر کی مصححه د نسب او اذا براغلی مرجحه درفي او زيدا ويعتب بخرجتو راشد فعلي انه مرجحه د نسب خذ رفع والاولاد فان المختار فيه رفع ولي فان اذا المفاجاه شدا لا تدخل الا على الجمله الاسميه وجمله اسميه داخلي غالبا او العبره للغالب الشائع ضم هذا ذكاء والعبره للغالب الشائع 41 نمبر وما وقع في بحث الظروف اعتراض جواب اعتراض دادی بھئی په بحث د ظروف کې ویلي دي چې اذا مفاجاتیه چې دا د سره جمله اسمیه لازم ده لازم چې جمله اسمیه لازم ده نو به خو زیدن واجب شو او لا نشو نسب د سره جایز نشوله او دلته وی چې رفع اولاد نسب هم جایز ده درسه به جواب دار مریسب الته چې کم کلام شوی الته معنی د لزوم نه ده الته مطلب دا چې غالبا داسي اذا جمله اسمه باندې داخليږي اڅ تناقض نشته وما وقع في بحث الظروف سواقي شوی من بیان کی چان اذا للمفاجات چدا تلزم بعدها لازم ندغ نفس الاسميه جمله اسميه نفل مراد بلزوم الاسميه نو مراد بلزوم د جمله اسمه باندې اغا سمراد غلبت وقوعها بعدها اگر دا چې غالب به وقوع د جمله اسمیه پس د اذا مفاجاتی نه لازم ته نه مراد فلا تناقض لهذا د دې کلام او د ظروف ولا کلام منځ کې څه تناقض نشته ځکه چې تناقض په کلام کې راشي کنه لا عبره للتناقض به خو اعتبار نه ولكن لا يختل ما حكم الحاكم حاکم حکم سره نه ختميږي ځکه اجتهاد چې لا ينقض بالاجتهاد هغه ما نه ماتيږي په دې باندې الله زما خپل پوهه کوي بس خیر دی بس شي اوري زين کې متفده ولګي د سې تقسي شته دي تاسو په شولې کنه پاتې شنو بيبي وایو مرحله دغه درې صورتونه دوه عنوانات سره موږ بیان کړل چې هغه کې رفع او لاوا اوس براته تقریبا 15 صورت بیان کی چې هغه نسب ولای او به چې رفع واجب یا بیانې به چې نسب واجب او به چې برابرۍ شک شبه خو نشته الته دې سې لیکلي اذا مفاجاتین پس جمله اسمیه لازمه وي او دلته وایي چې رفع اولاد معنا نسبم جایز دی اسمیه نه ده لازمه نو جواب دار چې الته لزوم نه مراد غالب او دلته نو منافات یې نشته